بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو، نن زه تاسو ته یو بله وظیفه ښیم او یو بل عمل تاسو ته ښایم چې دا عمل هغه ښځو دپاره دی چې کومې ښځې دا شکایت کوي چې زما د خاوند پردو ښځو سره ناجایز تعلقات دي او هغې سره ناجایز تعلقات ساتي او غلط لیندین ورسره ساتي. نو دا عمل چې کوم دی زنانه به خپل خاوند دپاره کوي او که چېرې خاوند شکایت کوي چې زما د ښځې لیندین دی او د خاوند په ښځه باندې وس نه رسي او د خاندان نه یره کیږي، د ښځې د خاندان نه یره کیږي، نو خاوند هم ولا په اسانه طریقه باندې د عمل ښځې له کولی شي او ښځه خاوند له کولی شي. د عمل څه شی دی؟ د عمل د آیات مبارکه چې کوم په سکرین باندې لګېدلی دی، دا آیات مبارکه به خاوند ښځې له یا ښځه خاوند له 11 ځل 141 مرتبه 11 ورځې به وایي، 11 ورځې به 141 مرتبه وایي، 11 ورځې 141 مرتبه یو څلوېښت ځل به دا آیات مبارکه وایي او بیا به په اوبو باندې یا د خوراک په څیز باندې دمی او دا ښځه به په خاوند باندې خوري یا خاوند به په ښځه باندې خوري. رستو مخکې به تی 11 ځل درود شریف دی آیات مبارکه نه وی، رستو مخکې 11 ځل درود شریف. د عمل بیا وری، د عمل د ښځې خاوند دی پردو خلکو سره پردو ښځو سره ناجایز تعلقات دي، د دغه ناجایز تعلقاتو ختمولو دپاره دا عمل دی چې دا ښځه به 11 ورځې 141 مرتبه د مخامخ سکرین باندې چې کوم آیات دی دا به یو څلوېښت ځل 141 مرتبه به د آیات مبارکه وی، رستو مخکې به 11 ځل درود شریف وی او د خوراک په څیز باندې اوبو باندې به دم کی او په خاوند باندې به دغه اوبو اسکي یا د خوراک به پې وکړي. انشاءالله 11 ورځو پورې دا عمل وکړي، الله تعالی به د دې ښځې د خاوند زر تر زره د بد عملونه د دغه ناجایزو تعلقاتو نه زر تر زره الله پاک منې کړي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې د دې نه ټول مسلمانان فایده والي چې کومې میندې خویندې د خاوندانو د وجې پریشان دي چې هغې دا وظیفه زده کړي، په خپل عمل کې راولي چې الله تعالی د دې کورونه آباد کړي، ځکه چې د ښځې خاوند ناجایز تعلق وي نو د دې ښځې کور په شان د اوران کنډر وي، د دې ښځې زندگی تباه و برباده وي، ځکه چې دا خاوند په داسې صورت کې بیا د ښځې خیال نه ساتي. نو دې د وجې موږ تاسو دا ویډیو مخکې شیر کو، دا ویډیو ټول مسلمانان وګوري او زده کړي، عمل پې وکړي، د دې نه فایده والي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.